السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د نن نه دا اعلان کوم، ملحدین که د پښتنو په بره سیمه کې دي که په لاندې سیمه کې دي، زما د هغې سره هیڅ اړیکه نشته. زه ملحد نه یم، زه مسلمان وم او مسلمان به یم. هغوی پوه شه، کار یې پوه شه، د چا عقیدې د چا فکر سره مې څه کار نشته. خو زه په دې خبره پوه شوم، د یو ټولنې نه د هغې فکر، د هغې باور او د هغې عقیده اخیستل او د هغې په مقابله کې هغې ته هیڅ نه ورکول، دا یو جهالت دی، دا یو ناپوهي ده او دا د خلکو احساساتو سره لوبې کول دی. که تر ننه پورې زما په خبرو ما څوک زورولی، څوک خفه شوي، زه د هغه ټولو نه بخښنه غواړم. امید لرم تاسو به ما معاف کې او زما د نن نه پس د ملحدینو سره هیڅ کم کار نشته. که څه کوي هغه دې کوي، هغوی پوه شه او کار یې پوه شه. ډېره مننه. زمونږ ورورې او یقینا ستا کلیپ ما واورېدو. ما په ژوند کې دوه مقولې داسې راغلي دي. یو د بابا کلام کې ما ویلې چې هغه یو مقوله زه بار بار ویم چې زه دا په سرو زرو ولیکم. یو مې ستا دا خبره واورېده چې هغه ستا خبره ما قاري صاحب ته ما واوروله، نو یقینا ما وی چې کمال پښتون سمندر په کوزې کې بند کړی دی. لکه په خبرو باندې یقینا هغه سړی پوهېږي چې څوک د علم خاوند دی او د پوهې خاوند دی. تاسې دا کومه یوه جمله کړې که نه، هغه جمله زه دې ملګرو ته بیانوم چې کمال پښتون په یو جمله کې کم د پوینټ خبره کوي، یو پیغام ورکوي، علمي پیغام ورکوي چې ته یو معاشره کې یو عقیده ده خوره ده او ته د هغې هغه عقیده اخیستل غواړې او د هغې مقابله کې هغې له څه نه ورکې، نو یقینا چې دا ستا دا جمله داسې ده چې په سرو زرو ولیکي، نو دا کمه ده. نو الله دې الله استقامت درکړي. کمال پښتون ورور زموږ ورور او مننه کاري صاحب. آبادو صاحب بس بهانه د نه غواړم، نور خو زما په خیال مونږ کومه دشمني نه ده، خو بس که زما په خبرو تاسو زړه خفه شوي بس ما ته معافي کوئ. نور خو مونږ سره ټول یو جغرافیې خلک یو مفتي صاحب. الحمدلله الحمدلله زموږ ورور زموږ د زړه سره دا براډ ستا براډ دی. الحمدلله اوس به موږ په شریکه د اسلام دفاع کوو. الحمدلله زه بس د نن دغه زه دغه ګرام ته ورختلی وم. زه غواړم چې دغه وردګ صاحب سره لږې خبرې وکړم په دې قرآن چې دې شکایتونه کوي. زه غواړم د سره یو څو خبرې وکړم د سره چې دې د دغې نه واړم. هر چاته ورځي دغه 4-5 ایتونه راغشتي، نو یو پلان مې رانیولی چې د سره لږې خبرې وکړم، دې لږ پوه کړم په دې. او نور تاسو سره زما کومه داسې لانجې نشته، دشمني نشته، زما مشران یې مارونه یې مفتي صاحب. ها الله دې خوشاله کړه، خفه کېږئ رانه مه. الله دې خوشاله کړه. یو السلام علیکم جی، څنګه لږ صبر وکړه. لکه وعلیکم السلام. لږ صبر آبادو صاحب مفتي صاحب آبادو صاحب که چېرته وخت خو بیا به ګپ لګو که خیر سره کیسې به زه به کوو. ښه ستاسو مفتي براډ صاحب ته راشم، هېڅ خبره هم نشته. زه ستاسو براډ ته زه تاسو براډ صحیح شو. کل ته رالی او بالکل تاسو براډ وایه خبره مو کې. تاسو براډ کولاو کړی و، زه در ختم خو موقع نه وه. تاسو کېدی شي کمران وه، نو ما اراده وه چې زه در وخېږم، خو بیا مې ویل چې کېدی شي تاسو موجود نه یې. هلکانو بحث کولو، هغه غراب مو او هغه دغه مو شهاب هلکان موجود ول. ما ویل چې زه خو راغلی تا ته یم، اوس به دوی سره په لانجه وړم، نو به د دې وجې نه بس بیا زه دغه شم، بیا در نه غم زه درځم انشاءالله. نه ستا براډ ښه مو کړه ستا براډ زما براډ هغه دی. زه ګرام ته بلې خبرې له ورختلی وم مفتي صاحب. ما هغه ته وویې ګوره مې که ستاسو زما په منځ کې هر څومره اختلاف دي خو سره به خبرې کوو، په خبرو سره خبرې ختمیږي. هغه ته زه دې دپاره ورختلی بل وم کمال ګرام ته. یو ته خو زما ورور یې، الحمدلله شکر دی. دا په خپله باندې وایي چې ته مخکې هم شکر دی مسلمان وې، اوس هم مسلمان یې زموږ د زړه سر. خو دا یو خبره دا یو پوینټ خبره صرف دا کوم چې تاسو الحمدلله دا کوم عقیده چې مخکې هم ستاسو وه اوس هم ستاسو د اسلام چې کوم عقیده ده، نو دا زموږ چې کومه د مسلمانانو عقیده ده چې قرآن او حدیث دي که نه، څنګه چې دی ځان له وایي چې یاره موږ صرف قرآن منو نور نه څه نه منو. دې باره کې تاسو مفتي صاحب زه د هغې په عقیده نه یم، زه د هغې په عقیده نه یم مفتي صاحب. زه په دغې کې نه یم چې صرف قرآن. زه یو مسلمان یم، زه هر څه منم، زه روایات هم منم، حدیث هم منم، هر شی منم مفتي صاحب. نعره تکبیر ټول الله اکبر ووایي، نعره تکبیر الله اکبر. ته به بیا چېرته
ته به چېرته بیا زما خواته راشي ما ته به سره لږ د زړه کیسې وکړو که د بیا وخت د سره زه یې ښه نو درځم انشاءالله. بس صرف ما همدغه یو خبره مې زړه کې وه چې ما ویلې بعضې خلکو ما ته ویلې چې یاره داسې ما ویل نه څه ورته وویل الحمدلله کمال پښتون نر سړی دی که موږ سره مقابلې هم کولې ښه په نر یې کولې او چې الحمدلله بالکل او ښه نر سړی دی کیمرې کولول او ټول هر څه د ګایډ کولو او چې الحمدلله دغه د رامغې مخامخ یې ویلې مخامخ یې خلکو ته وویل چې روزه مسلمان او مسلمان یم او لاسم خلاص و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قصه وه چې کله هجرت کولو تورې راواغسته او یو پسې به تلو ورته ویلې که مقابله کې او زما د مقابلې طاقت لري سبا هجرت کوم بار روزه ټول بالکل په کورونو کې پټ شو نو دا الحمدلله تا سریام د اعلان وکړو سریام د دغه وکړو هغه نو تا ته دا برګري مبارکي درکړي راخې چې کوم مرګري مننه مفتي صاحب زه خو وظیفې ته روان یم بیا که ته وخت وکړه خیري ځه. کیسې به سره کوو ښه مفتي صاحب الله دې جنتونه درکړي آباد اوسئ الله دې خوشحاله اوسئ استقامت در په نصیب مخه په مخه په ډېره مخه مننه مخه آباد اوسئ السلام خوشحاله علیکم اوسئ مفتی صاحب